بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه به موجود یم پیښور اماد خیل کلی کې. یو داسې شخصیت سره تاسو ملاوه هم ملګرو چې په ریډیو به تاسو اورېدلی، په ټي وي به مو کتلی وي. د ګلونو ښار پیښور، خو دا د داسې قسم خلکو له وجې د ګلونو ښار دی. هغه شخصیت نن تاسو سره ملاوه هم چې هغه د داد وړ دی، هغه له داد پکار دی. چرته ځای مو ډیر اهم پروګرام دی، راځئ زموږ سره اوسئ. او ملګرو په دې ځای کې نوید به یې اوسیږي. سوچ مې کوو هسې چې یاره پکار دی چې دلته هغه په یو محل کې اوسېدی. څنګه چې تاسو کتلی دي د دې معاشرې فنکاران چې د هغوی خوش اوازي وي، خو هغوی تاسو په سټیج باندې کتلی دي چې هغوی کم الفاظ استعمالی. بیا نوید به یې په داسې یو ساده ځای کې او یا داسې ساده کور کې اوسیږي. نو دا هم د سوچ او د فکر یو مقام دی چې موږ سوچ وکړو چې ولې د خلکو له موږ ترقي نه ورکوو، ولې د خلکو له موږ داد نه ورکوو. ځکه ملګرو چې اوس به په دې ویډیو داسې خلک وي چې هغه به صرف دا ویډیو یو جلک وګوري چې دې کې هغه ته پته ولګي چې یاره یو فنکار نه دی، یو سټار نه دی، یو نعتخوان دی کوم چې هغه د الله جل شانه لوی بیانوي، د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم هغه الفاظ د هغه په ژبه باندې دي. نو زه هم ایسته به دا ویډیو سکیپ کړي چې دا زموږ د ضرورت نه ده. خو چې کوم د ضرورت ویډیو وي نو هغې له موږ توجه نه ورکوو. دی ویډیو له توجه ورکئ، لازمي وګورئ. چرته ځای مو زموږ سره اوسئ. می پزړه کی دا تیارا د هجر نوې، هرگز بمی پزړه کی دا تیارا د هجر نوې. زمار بارانا کدا قمر مدانی وې دا. ملګرو موجود یم د حافظ نوید الرحمن اشقاری صاحب سره. ډیرو خلکو به کتلی وي او چې چا نه وي کتلی نو اوس به تاسو واورئ چې حافظ نوید الرحمن اشقاری صاحب څومره خوږ اواز لري. خو زه ډیر زیات خوشحاله شوم چې زه په پیښور کې مې د یو داسې انسان سره ورورولي جوړه شوله چې د ده نه به څه زده کړو. دا د زده کړې خلک دی، خو افسوس دا دی چې ښکاره نه دي. ښکاره ولې نه دي؟ چې موږ د دین نه لرې یو. نو زه اول ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې ما له ټایم راکړو. نوید به ستاسو یو جهان مننه، ستاسو مصروفیات ما وکتل، تاسو په دې دومره ډېرو مصروفیاتو کې ما له ټایم راکړو، ډېره مهرباني. الله هم خوشحاله که نوید جان بای، او تاسو مونږ شکریا ادا کوو چې ډېر لرې نه تاسو تشریف اوریو که لرې نه راغلي هغه تقبیله که مونږ الحمدلله کتلې ده لرې ځای نه راغلي. ستاسو مونږ شکریا ادا کوو چې په دې داسې سخت وخت کې مونږ له راغلی. الله نوید به یې څنګه پته ولګېده چې یاره د حافظ نوید الرحمن اشقاري صاحب دننه یو خوږ اواز پروت دی او نعتونه شروع کړل؟ جی زما دستربندي و دا یو بل ملګری م راغلی و میډیا والا، ستاسو غونته ورور هغه به یې راغلی و خپل هلته کې مانې انټرویو که. نو هغه هم مانه تپوس وکړه چې څنګه شروع کړې وه. مین زما دستربندي و یو نعتخوان راغلی و، الله دې وبخي اوس وفات شوی دی. هغه نعتخواني کوله او زما هغه نعتخواني به زړه ته را پرېوته. خو الحمدلله الله پاک راله اواز خپله را کړی و د خپل خزانو نه. ځکه د اواز دا د ګولو د دوی کار نه دی، دا د الله د نه میلاویږي. نو بس ما هغې نه شروع کړه 2007 نه تقریبا 2008 نه یا چې نه ما دا شروع کړی. بس تر اوسه پورې پروګرامونه کوو. بس او په ټي وي هم کار کړی، په ریډیو باندې هم کار کړی. ماشاءالله ډېر خدمات دي. او دغه خپل خدماتو ته په کم نظر باندې ګورئ؟ آیا د ټي وي چې کوم کار دی هغې تاسو له ډېر خوند درکړی که د ریډیو؟ یاره جي چې دا کومه سادګي او به د ټونه سادګي چې عام کمی کیسټ د ټیپ والا د هغې خپل خوند د ټیپ د وخت تاسو د ټیپ په کیسټو کې هم نعتخواني کړې؟ الحمدلله ټیپ والا کې هم کړې ده، د ریډیو باندې الحمدلله زموږ اوس هم دغه چلي. خو بس بعضې داسې وخت راشي چې هر څه بدلېږي وخت په وخت. خو هغه چې کوم مخکینۍ نعتخواني وه او د هغې کم خوند نو اوس خلک هم دا شان دي چې د نورو څیزونو ته توجه ورکړې ده. حالانکې دا د امام الانبیا صلی الله علیه وسلم صفت دی، د الله جل شانه صفت حمد و ثنا ده. خو به دې ته څوک توجه داسې نه ورکوي. بلکل نوید به تاسو چې څنګه خبره وکړه نو که دغه فنکاران دي موږ د چا نوم نه اخلو ځکه چې بیا به خلک تنقید کوي چې یاره پلانکی یاد کړو ډنګری یاد کړو. هغې خلکو ته
ډیر مینتونه کیږي چې یاره موږ سره د ملاقات وشي هغوی چې کله په سټیج باندې پروګرام کوي یا خپل اواز کوي نو خلک په دنیا بلا پیسې شیندي خو دغه چې کوم د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم صفات بیانوي د الله جل شانه صفات بیانوي د خلکو د توجه نه ورکړی کیږي نو بس اصل کې خبره دا ده چې کله تربیت وشي په کور کې او دا تربیت داسې شی چې اولنۍ مدرسه چې ده د بچي د تربیت هغه د مور غېږه ده چې مور تربیت وکړي پلار تربیت وکړي صحیح نو انشاءالله دیم چې هغه به بیا یو څیز داسې خوند کوي سوا د حضور د صفت نه د الله د حمد و ثنا او دغه شان د کلام الله نه بغیره لیکل کوئ که نه الحمدلله د خپل شاعري کوم خپل نعتخواني شاعري هم کوئ الحمدلله تقریبا 2 کتابونه ما لیکلي دي خو لا مارکیټ ته مېستې نه دي ځکه چې بس حالات داسې دي چې اوس وخت کې تاسو ته پته ده نو څنګه چې نوید به خبره وکړه چې یاره سټارټ ما د دې نه اخیستی چې زما د دستربندۍ پروګرام او هغې کې یو نعتخوان راغلی او زه د هغه نه ډېر زیات متاثره شوم نو د دې خبرې سره ما ته هم دا خبره رایاده شوه سراج الحق سراج صاحب د دوی استاد هم دی او تاسو بیا پیژنئ از د تعارف محتاجه نه دی د تختبۍ هغوی هم دستربندۍ پروګرام له راغلي زه تللی وم هغه پروګرام کې ما ویډیو کوله تاسو به کتلی هم وي په هغې کې د 400 یو نعتخوان راغلی او د هغه نعتخواني چې ما واورېده نو دوی ته مې اوس د دې پروګرام نه مخکې خبره کوله چې زه سم کور ته راغلم نو هغه نعت چې کوم دی هغه ما ځان له د فیسبوک نه ډاونلوډ کو نو دا چې توجه مونږ نه ورکو داسې پروګرامونو لکه چېرې مونږ توجه ورکړه نو دا خو خواږه نومونه دي د الله جل شانه مبارک نوم د حضور مبارک نوم دا خو خواږه نومونه دي دا زړه ته خپله پرېوځي خو مسله دا ده که مونږ سملوم نو مونږ هینډ سپري په غوږ کې کېږدو او ځان ته هغه څه ولګو چې هغه د اورېدو نه مونږ اوده کېږو په دغه الفاظو باندې او راپاسوم په دغه الفاظو باندې نو بیا چې کله د دغې خلکو پروګرامونه نو موږ بیا په ځان باندې نه پوهېږو او په دغه خلکو باندې پیسې وړاوهو دا راته ووایې نوید به ستاسو نه خو به انشاءالله څه اورم ځکه چې دومره مزل هم کړی د هغه تختبۍ نه راغلي نو داسې خو هم نه شو ماف کولی د دې نعتخوانۍ نه علاوه څه مصروفیات دي د دې نه بغیر زه دا نعتخواني کوم الحمدلله هغې په صدقه کې الله پاک مال خپل ټریول ایجنسي راکړه ماشاءالله ایجنسي ټریول ایجنسي ده چې حج عمرې له خلک بوزو او بل دا چې ویزر د دوبۍ ورکو د میاشتې 2 میاشتو بله دا ده چې ټکټ د هر ملک پاکستان نه د دنیا هر ملک ته ځي الحمدلله ټکټ والا کولی شو یا د هر ملک نه پاکستان ته راځي ټکټ والا کولی شو الحمدلله او به دغه مصروفیت بل دا راته ووایي نوید بهی دا چې تاسو د دې ټریول ایجنسۍ خبره وکړو نو زیات موږ د دې پښتنو نه اورو چېرې دا کم ایجنټان دي نو دوی ډېر زیات دوکهبازي کوي نو آیا هسې نه چې داسې خلک وي چې یاره هغوی دا سوچ وکړي اوس زموږ په دې ویډیو کې چېرې نوید بهی به هم کیدای شي داسې وي الحمدلله د الله تعالی فضل و کرم دی ما چې ځان سره څوک بوتلي اول خو زما کوشش دی چې زه ګروپ سره خپله ځم چې کوم د دې ځای نه کسان ځي نو هغوی سره خپله ځي زه خپله ورسره ځم او هلته کې کمرې چې کومې هوټلې نو که بیا سړی شکایت کوي زه ورسره خپله موجود یم چې هلکه بس ما ګیروان نه رانیسئ زه در سره یم چې څه تکلیف وي څه دغه بس دلته کې یم اعلان کې ما چې کوم خلک بوتلي دي هغې بیا ما ته په دویمه میاشت ویلي چې مونږ پاسپورټ یې دروړو مونږ بوځه نو مې زه خو دومره مالداره یم چې زه به په میاشت او 2 میاشتې پس به عمرې له ځم مې چې الله پاک راکړي ځم ما سره ځکه اعلان کې خبر دا چې مونږ دومره پکې ګټونه چې هغې باندې زه فری عمره وکړم خو 2-3 زره ده چې هغې باندې به زموږ هغه توړه اوړه دغه چیني پې کېږي که نه الحمدلله شکر ګزار یو خو داسې چې الحمدلله اوس هم ما له خلکو پاسپورټ یې وړي زما په دې روژه کې تګ دی 15مه روژه باندې که نه نو پوره ګروپ را سره دی او د مخکې نه خلکو پاسپورټ راکړي اوس هم راته یو کس رابطه وکړه نو داسې خلک دي زموږ د کلي سره کږه والا ده احمد خیل دی بازد خیل دی او شیخ محمدي دی بډابیر سلیمان خیل دی دا موږ سره جوخ دي نو که بیا موږ سره دا کسان ځي که نه نو موږ سره هم دې د خپل کلي کې الحمدلله هغې ملاوېدی شي ځکه زموږ پتې داسې چې یو په ډین صدر کې ده نو زموږ د کړنو دا خلک لرې دي لکه د دوی د سهولت دپاره تاسو دلته موجود یې او هلته د بازار خلکو دپاره هم هلته ځان له آفس کولاو کړی چې کوم د هغه خوا علاقې دي که نه د بازار سره جوخت دی د لکه صدر سره جوخ علاقې دي نو هغې خو هلته راتلی شي زما سره چې کوم دلته جوخې دي چې هغې د تیلو خرچې نه بچ شي اوس خو چې تیل واچي 300 کیک دې پې ووالو بس لاړه تیل ختم هم نو زه چې دلته کې راشي لکه مدخیلو ته که نه او دا زما نمبر هم دي دا به انشاءالله په سکرین باندې چلي نو دلته چې راشي
راشي لکه احمد خیل شو کګول آباد خیل بڑا بیر شیخ محمدي دا ټول ما سره جوخ دي د مزنم بچي او د تیلو خرچې ان شاء الله بچي قاری صاحب ماشاءالله بس 24 غنټې د ثواب په سوچ کې د عمرې دغه قدم شروع کړی چې دلته مم ثواب کیږي ناتخوانیم کې بس 24 غنټې جوړ ثواب په سوچ کې مونږ تم پکې صبرېک دی نبی جان ورو دا د الله بس فضل او کرم دی ما کې نس شر ګناګار خطاکار خو بس د الله فضل او کرم دی او د قرآن برکت دی قسم په الله صرف د قرآن برکت دی که قرآن مې لږ ځان نه اخوا کو الله دې نه کي که نه نو بیا به زه سم نیم تشه ډانچه به یم دا مال چې الله عزت را کړی دی دا الله اواز را کړی دی دا الله یو نوم را کړی دی الحمدلله د زه د دنیا ځای پروګرامونو ته ځم کوم ځای پورې پروګرامونو ته ځئ زه چې تللی یم تر سواته پورې الحمدلله سوات کې دغه شان دی باجوړ مومن شو دا دې ته الحمدلله پروګرامونه تللي ثوابې مردان 400 الحمدلله دې ته په دې دومره مصروفیاتو کې پروګرام له ټایم ورکوئ نو بس خامخا څه ناسه خو به کوو که نه ملګري به هم خفه کېږي که نه چې هغوی د تکال وکړي چې نوید به یې راشي داسې خلک چې میش وړاندې یو نیمه میش د ما خپل استاد داسې استاد چې هغه استاد خو د پلار حیثیت لري میش وړاندې راته وي چې هلکه زما پروګرام دی دلته به راځي خو بس بیا خو به خامخا ځیرې کوو ملګرو زم بس د دوی شوق مې زړه کې را پیدا چې کله د خیره سره زما پروګرام وي نوید به زه ته د اوس نه وایم هغه که کله هم پروګرامونه زما خواله به راځئ انشاءالله بالکل بس پرنګ به درځم دا خبره نشته دی څنګه چې نوید به یو خبره په دې خپلو خبرو کې وکړه چې یاره دا د الله جل شانه په ما باندې رحم دی نو کله چې انسان کلمه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم نو د دې مسلمان دا خواهش وي چې یاره زه د ثواب کارونه وکړم هر سړی څوک وایي چې یاره زه غلط کار وکړم ګینې ما ته دې په دې کمنټس کې څوک وایي چې یاره زما دا سوچ دی چې زه غلط کار وکړم نه هر سړی دا سوچ کوي چې یاره زما آخرت ښکلی شي زما دنیا روښانه شي خدا کار الله جل شانه د هر چا نه نه اخلي کله چې الله جل شانه ته انسان نږدې شي نو بیا د هغه په ژبه باندې د حضور مبارک صفات وي د الله جل شانه دغه لویي او بړایي وي ځکه ملګرو چې معاشره ده د فتنې دور دی هر طرف ته داسې حالات دي چې ایمان بچ کول وای داسې دي چې لکه په زلزل کې ته بل ډیوه وړې داسې حالات دي نو چې په دې حالاتو کې یو انسان هغه د خولې نه خوش اوازي وباسي او هغه لفظونو کې سوي د حضور مبارک صلی الله علیه و وسلم صفات وي د الله جل شانه لوی وي بړی وي نو زه وایم دا هغه انسان دی چې د دې دنیا خوش نصیبه انسان دی او هغه خوش نصیبه انسان څوک دی هغه دغه نوید بی دی چې موږ نن د هغه تختوای نه دلته راغلي وو نوید بی له به انشاءالله العزیز د سوشل میډیا په ذریعه باندې داد ورکو او نن به هغه خلکو ته ښایو چې دا نور چې کوم فنکاران دي او هغه موږ د ځمکې نه راغستي دي او هغه کوم ځای ته م رسولي دي نن به موږ دې معاشرې ته ښایو چې نوید به یې هم موږ راوچتو او هغه موږ ښایو چې موږ د دغه خلکو سره مینه نه ساتو موږ د دې خلکو سره مینه ساتو کوم چې د حضور مبارک صفات په خوله باندې وي ویډیو لازمي مخکې شیر کړئ نوید به ملګري به په انتظار ستاسو د دغې الفاظو چې نوید به موږ سره شریک کړي بس یاسې مختصر یو ربعي او د عبدالله صاحب کلام انشاءالله عبدالله ارشاد صحیح ده یا مدینه منورین قربان ربا د جانان پاک در روزین قربان ربا یا گرزی دلی دلتا سروری عالم دے ہر لار ہر کسین قربان ربا جنتنو نمی خوخا مدینہ دا ایدتی خپلی عقیدین قربان ربا نن جنت کی متصل جنگلے سرائیما دا محبوب پاک دا پنجرین قربان ربا محمد امین پاکو زستر گجاڑی ستاد ہری کرشمین قربان ربا
او دا جن بحالا جن وے چی دل بر مدانی وے دا جن بحالا جن وے چی دل بر مدانی وے مزار زما پخوا کی دا سرور مدانی وے دا جن بحالا جن وے چی دل بر مدانی وے ہرگز بمی پزڑا کی دا تیارا دہی جرنوے ہرگز بمی پزڑا کی دا تیارا دہی جرنوے زمار برانا کدا پامر مدانی وے دا جن بحالا جن وے چی دل بر مدانی وے پکار دا عبداللہ دے خالق جن دہی جرائے پکار دا عبداللہ دے خالق جن دہی جر حلال پا مدینہ کی پا خنجر مدانی وے دا جن بحالا جن وے چی دل بر مدانی وے دا جن بحالا جن وے چی دل بر مدنی وے ماشاءاللہ سبحان الله دا هغه لفظونه دي چې دې سره انسان له خوب ورځي خو چې کله ایمان مضبوط وي دا هغه لفظونه دي چې د دې سره په زړه کې د دین جذبه سیوا کیږي د حضور مبارک سره محبت سیوا کیږي نو دا لفظونه خپل کوي دا لفظونه د زړه په غوږونو باندې واورئ نوید بھائی پیج لرئ چینل پیج چیرې که اوس ملګري به وایي چیرې یو خو مو واورېدی چې اوس نور هم واورو او حافظ نجیب الرحمن اشعري زما نوم دی او په دې باندې زما د فیسبوک دغه دی که نه خو دلته دا ملګری دی د خپل دا بس داسې یو خبره ده نو بس د ده دغه به ورکړو انشاءالله بیا به هغې کې زموږ نعتونه ګوري تاسو ووایئ د پیج زمونږ د پیج نوم عبدالله حقانی افیشل دی ښه جي او ملګرو دا خلک راوچت کوي مینت درته کوم دې خلکو له توجه ورکوي مینت درته کوم دا خلک راخپل کوي مینت درته کوم د دې خلکو لمن ونیسئ مینت درته کوم دا ویډیو په اخلاص باندې شیر کړئ تاسو باندې د نوید بھائی دغه الفاظ دغه خوش اوازي څنګه ولګېده کمنټس کې زموږ سره خپل رائے لازمي شریک کړئ چېرته مې الله مو ښاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله په امان